دویم نمبر د حدیث په بنیاد باندې شکوم حکمت ته په اعتکاف کې هغه دا دی چې انسان ته د لیلۃ القدر د شپې د هغې توفیق ورته ملاوږي د هغې فضیلت ورته ملاوږي ځکه چې یو انسان په مسجد کې پروت دی 10 ورځې ابا خامخه څکه عبادت بکا ابا خامخه اطاعاتو کې مصروفي تلاوت بکا شپې هغه ویخي نو خدای پاک جل جلاله دغه انسان له د لیلۃ القدر د شپې فضیلت ورکړي او هغه حدیث دی د امام مسلم ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای دا حدیث مبارک واوري د زړه پسترګو باندې واوري ابو سعید خدری فرمای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک د رمضان کریم په اولنیو 10 شپو کې اعتکاف وکړ په اولنیو 10 شپو کې او بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابو ته فرمایل چې ما د رمضان کریم په اولنیو 10 شپو کې اعتکاف کړی دی خو ما په هغه 10 شپو کې لیلۃ القدر شپه نه موندلې او دی لپاره پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د غونډې میاشتې اعتکاف د رمضان کریم فرمایلی دی چې د لیلۃ القدر هغه شپې کوم فضیلت او کمال دی ثواب دی عظمت او رفعت دی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دا شوق چې هغه رب لا یزال له طرف نه ماته ملاو شي نو اولنی لشپی د رمضان کریم پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعتکاف کړی دی خو حضور مبارک فرمایي چې ما ته پاغي کې لیلۃ القدر شپه نه د ملاو شوی بیا ابو سعید خدری فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم رمضان کریم کوم چې دویمه عشره ده منځنۍ د مغفرت عشره په هغې کې حضور صلی الله علیه وسلم اعتکاف لشپې فرمایلی دی ایم کړی دی خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی چې موږ ته و فرمایل چې ما ته پکې لیلۃ القدر شپه نه ده میلاو شوی ابو سعید خدری فرمایي چې بیا ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و فرمایل چې لیلۃ القدر شپه دا د رمضان کریم په اخرنۍ عشره کې ده او چې ما سره اعتکاف ته څوک کینی نو په اخرنۍ عشره کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي ما سره کینی ځکه په دغه عشره کې صدا لیلۃ القدر شپه ده او بیا په دغه 10 شپو کې امام بخاری حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د تاک شپو چې کوم تعین دی د لیلۃ القدر حضور مبارک هغه فرمایلی دی چې 20م شپه ده او 23م شپه ده او د 50م ده او د 20م ده او د 29م ده دغه شپه نبی علیہ السلام فرمایلی ده نو علما فرمایي چې حکمت په اعتکاف کې دا دی چې په مسجد کې ناست معتکف یا په کور کې ناست زنانا اعتکاف کوونکی چې په کوم ځای کې منځ کا التناست وي که چاته د لیلۃ القدر فضیلت او عظمت او ثواب که چاته ملاویږي او که چاته نه ملاویږي خو اعتکاف کوونکی طرف بلا یزال د لیلۃ القدر هغه عظمت خامخا په قسمت او په نصیب باندې ګرځي دا ډیر لوی خبره ده د لیلۃ القدر د شپې چې هغه فضیلت دی الہ العالمین په قرآن کې فرمایي لیلۃ القدر شپه ګوره خدای پاک فرمایي انا انزلناه فی لیلۃ القدر نو بیا خلکو ته به ګوندې دا شپه عام ښکاره کېده چې ګوندې دا به عام شپې الله فرمایي وما ادراک ما لیلۃ القدر او ته پوهې ته څه شي پوه کړی یعنی ته نه پوهی چې دا لیلۃ القدر څومره د عظمت والا شپه ده تا ته به غوندې عام غوندې شپه ته خبرې چې دا څومره عظمت والا شپه ده او بیا خپله باندې پسې آیات کې فرمایي لیلۃ القدر برابر یې نه ویلې خیر من الف شهر خیر بهتر د زیاته بهتر ده د زرو میاشتو د عبادت نه د زرو میاشتو د اطاعت نه د زرو میاشتو د عبادت ثواب نه الله جل جلاله فرمایي که چاته په قسمت باندې ملاو شي دغه یو شپه د لیلۃ القدر بهتر ده جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نزول
په دغه شپه کې کږي سره د ډیرو د رحمت فرشتو جبرئیل علیہ السلام مبارک په قیادت کې نو معتکف ته په اعتکاف کې د دغه شپې فضیلت خامخر بلا یزال یو لور کوي نو حکمت پکې هم دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځکه نه پرې خودای چې زما امت چې کوم اهل ایمان اهل اسلام خلق دي چې اغویم کینی اعتکاف تکینی او دغه شپې د لیلۃ القدر چې کوم فضیلت ته او عظمت ته چې تقریبا سپاسا 3 کال عمر تر جوړږي چې د 3 کال عمر نه بهتر ثواب او فضیلت زما امت ته ملوشي نو دا ځکه چې زمونږ استادو په عام طور باندې کې انسان وګوري دا 15 کالاو دا 15 کاله عمر چې کوم دی نن سبا ډېر په مشکل باندې انسان ته ملاوږي نو او یو کلو ته یا تیو کلو ته پخوانی خلک هغه ورته ورسی خدا نن سبا ځوانان د بیمارو د وجناو د تکالیفو د وجناو نن سبا دنیا کې ډېر زیات مشکلات دي ډېر په مشکل 15 کلو ته رسی او پاګه کې د زما اوستا چې دا 15 کاله یا 14 کاله دا تر د بلوغت وباسه ام تر کټ شي او بیا د شپې د خوب والا څه حصہ تر وباسه ام تر کټ شي او بیا په دنیا کې د شغل هغه حصہ تر وباسه ام تر کټ شي نو په 15 کلو کې د زما او د د عبادت ډیر کم حصہ پاتې کېږي ام کو څوک یا او کا بیا عبادت هم څوک کا یا 15 کال جوړږي او یا 2 کال او یا 3 کال جوړږي او د دغه شپې چې لیلۃ القدر شپه دا کو څوک دا شپې رونه تیرې کا یا اعتکاف تکینی یا اس تیرې کا نو دومره ثواب دی چې د سپاسه د 3 کلو ثواب الله جل جلاله دغه انسان لور کوي سبحان الله دا خو زیام چې په ژوند کې یو ځل خامخا پکار ده چې انسان یې خامخا اعتکاف کې کینی